بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. روژې حواله سره یوه ډیره اهم مسله دا ده چې انسان روژې کې غسل ورباندې واجب شي، هغه روژې څه حکم ده؟ نو انسان څه شپې کې کله هم انسان باندې غسل واجب شي، په کار ده هغه غسل انجام کی. پس که یو کس جان بوجھ کر عمدن سب اذان پر هغه غسل نه وکړو، یا کوم کس وظیفه تیمم ده، یعنی مثلا غسل نشي کوي او بور ته ضرر لري، بیمار ده یا بور سره نشته، هغه وظیفه ده چې تیمم وکړي، غسل په بدل کې تیمم هم ونه کړلو، هغه روژه باطله ده. دویمه مسئله ده چې که چیرې یو کس جنوب ده او غواړي چې واجب روژه ونیسي، مثلا مثل رمضان، خود مثلا در رمضان میاشته صدا جنوب د شپې او جنوب شولو صدا غواړي دا روژه ونیسي، روژه نیت وکړي، عمدن کچیرې دی غسل نه وکړلو، وقت معین د سبې پورې کچیرې دی عمدن غسل نه وکړلو تا دا څه وقت ور باندې تنگ شولو، یعنی سبې اذان ته وخت نږدې شولو، دا کس تیمم کوای شي، تیمم سره روژه ونیسي، روژه صحیح ده. مطلب دا چې روژې وخت معین ده، سبې د مخکې په کار ته روژې نیت وکړي. اوس تاني غسل واجب ده، غسل په کار ته سبې اذان نه مخکې ته سبې طهارت سره روژې ته داخل شي، په کار د غسل انجام کې. اوس یو کس ته اول شپې کې جنوب شوی دی، غسل ور باندې واجب شوی دی، اوس د غسل نه کوي دا تا څه مثال دوره وخت تنګ شول، اوس د غسل نشي کوای، دا چه وکی؟ دا چې تیمم وکي، تیمم سره دی روژه صحیح ده. یو بله مسئله ده چې کچیرې یو کس ماه رمضان میاشت کې غسل ورباندې واجب دی، هغه غسل په ویر کې یوې ورځې پاس یا څو ورځې پاس هغه غسل ته راپیاد شي چې باندې غسل واجب و، دا به څه وکړل، ما اوسه پورې غسل نه دی کړی، ما خو د یوه دوې یا درې یا پنځه ورځې ما جنوب حالات کې وساتلی، یعنی چې څومره حده پورې ته یقیني چې ما د یوه روژه یا دوې یا درې یا پنځه یا د لس ورځې زه جنوب حالات کې وم، دا روژې ما جنوب حالات کې ساتلی دي، ای دوی روژو په کار دی هغه انسان قضا وکړي. البته که چیرې تعداد کې ورته شک دی، یاره درې ورځې ما جنوب حالات کې ساتلی یا څلور ورځې ما جنوب حالات کې ساتلی دی، کم تعداد باندې دا اکتفا کوای شي، مثلا درو څلور کې ته شک ته درې ورځې د ورسته په کار دی قضا کړي. یوه بله مسله ده چې یو کس دی ماه رمضان میاشت کې نه غسل ټیم ته شته، نه تیمم ټیم ته شته، بیا هم دی ځان چه کړلو؟ جنوب کړلو، ځان باندې غسل واجب کړلو، یعنی پاته دی ته چې اوس مثلا اذان ته 20 منټ پاتې ده، 20 منټ کې دا مثال ځان جنوب کې مثلا دی ته نه غسل ټایم شته، نه دا مثال تیمم ولا کوم شان نه تیمم صحیح ده، هغه شای سره مثلا شته هغه شای دار اریاد کی خوره تیګه مثال وغیرہ کوم ده، به هر حال داسې مسئله فرض کې چې دی ته نه غسل ټایم نه تیمم ټایم ته، بیا هم جان بوجھ کړ دی چې کړلو غسل ځان باندې واجب کړلو، چې دی روژه هم باطله ده، کسب ځان باندې وشولو او کفاره هم ور باندې واجب ده. کچیرې تیمم وخت وو ورته بیا ځان جنوب کړلو، نو بیا د تیمم سره روژه دی صحیح ده، خو ګناهکار ده. مقصد دا چې یو کس دی پاته دی ورته چې اوس مثلا غسل ټایم نشته، وخت تنګ ده، ځان جنوب کړلو او ټایم څه دوره کم شولو چې اصلا د غسل انجام نشي کوای، کچیرې نه وکړلو تیمم هم نه وکړلو، نو روژه هم باطله ده، ورسته باندې کفاره هم واجب ده، په کار دی روژې قضا سره سره دې میاشتې روژه نور وساتي یا شپېتو کسانو ته طعام ورکړي فقیرانو ته. البته یو کس دی چې انداشه مسله فرض کو چې پاتې دی ورته چې غسل ټایم ورته نشته، خو تیمم ټایم ورته شته، دا هم که چیرې ځان جنوب کړلو تیمم سره دا روژه ساتای شي، خو ګناهکار ده، روژه صحیح ده، البته قضا و کفاره ورباندې نشته. یا مسئله ده چې که یو کس ته علم نه ده، ګمان ده، یعنی ګمان ظن کوي، یو ورته علم یقین دی ورته چې غسل ټایم ورته نشته، یو ورته نه ګمان ده کوي، یعنی یقین حد کې نه ده،
ګمان حد کې دی مثلا مو 100% نو هیڅ مثال 60% 70% ورته علم دی احتمال درې کوي چې یاره دیسه د غسل وخت شته دو که اوس ځان جنوب کې غسل کوای شي و ځان هم جنوب کړل ځان باندې غسل واجب کړلو ورسته ته پاتې یالګې څه وخت ختانګو مثلا غسل ټایم نه و که چیرې دي کاس تیمم وکړلو غسل بدل کې تیمم سره دی روژه صحیح دی یوه بله مسله ده چې که چیرې یو کس ماه مبارک رمضان میاشتې کې جنوب شولو شپې څه ټایم جنوب شولو ورته پاتې دی علم دی ورته چې که چیرې دا اوس دغه ټایم کې څملي سبې نه مخکې دا اذان نه مخکې دا بیدارېږي نه نو دوی ته حق نشته دا څملي په کار دی نو هغه ټایم کې غسل وکړي ولې څه ته پاتې دی چې مثال ما خوب دروم دی زه کله څملم زه ویښېدای نه شم مثال په کار دی هغه ټایم کې چې دا څنګه اروي شول ویل دا کپړې نجسې دي په کار دا هغه ټایم کې پاڅېږي فوري غسل وکړي که چیرې نه یې وکړلو غسل نه پاڅېدلو څملستلو دې په باوجود څه علم ورته چې دا سبې اذان نه مخکې دوباره نه ویښېږي څملستلو هغه نه بعد سبې نه مخکې هم بیدار نه شولو دې روژه باطله ده قضا و کفاره هم ورباندې واجب ده ارده ورباندې واجب دي